أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا بأولي منغا من بعدهم رستد رسلنا يعني من بعد نوح وهود وصالح وشعيب رستد نوح عليه السلام هود عليه السلام وشعيب عليه السلام وصالح عليه السلام سوق مولي موسى عليه السلام بآياتنا من بأدلتنا فدلائل زمون باندې يعني بمعجزات باندې چاله مولي إلى فرعون لرا وملئه او قوميانو د دې لره فظلموا من فكفروا پس کفرو کو دي بآياتنا پادلو زمون باندې یعنی معجزات باندې فانظر پس وګوره کیف کان معنا کیف صار سرنګ یو ګرځیدلو عاقبت المفسدين اخري انجام د مفسدینو ډیر بد وګرځیدو یعنی وکيف فعلنا بهم سکار مو ورسره کو نو لما دخل على فرعون کله چې داخل شو موسی عليه السلام په فرعون باندې وقال ويل موسی عليه السلام يا فرعون يا فرعون اني يقينا زچم رسول منا رسول يم استاذ يم من رب العالمين جانب رب العالمين اليك تعالى فقال فرعون كذبت فرعون ورته ویل تا دروغ ویری دي فقال موسى عليه السلام ورته ویل حقيق انا حقيق زلائق ددي ما لا الله قول دا چې قول لكم على الله بالله باندې الا الحق مگر حق وما يا من حقيق من حق واجب علي حق دي واجب دي پما باندې الا الله قول دا چې قول لكم على الله بالله باندې الا الحق مگر حق وکم د حق ولکم قد پتا کی سره جئتکم راتل کړي ما تاسو ته ببینه واضح معجزات باندې من ربکم د جانب درفستا سنا فارسل پسولېګه ما سره بني اسرائيل را شام طرف ته فجواب کی فرعون ویل قال ویل فرعون ان كنت کچریت جئت تارات لکړي بیااتن په معجزات باندې فاتي پسرات لو کته بها په معجزه باندې ان كنت کچریت من الصادقين درشتنا فالقى پسغر زول موسی عليه السلام عصاه امساخ پلا من يده د لاس پلنا فاذا هي پسناسا پد امسا چوا ثعبان من حيه عظيمه يولوي مار واجدها مبين خكارا ونزع او خكتكو يعني فدخل يده في جيبه ثم نزعها داخلکو دا لاس پلا جیف پل کی ثم نزعها بای راويستو يده لاس پل فاذا هي پسناسا پا دا لاس د چو بيضاء معنا تک سپینو ذات الشعاع پړقیدو ناشناو للناظرین د پاره د کتونکو لرام قال الملو المشران من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا يقينا د موسی عليه السلام چې د ساحر خامخا ساحر د عليم په سحر کې يريد اراده لري ان يخرجكم دا چوباسي تاسو لرا من ارضكم د زمک استاسونه د مصر نه قال فرعون بیا فرعون ورته فماذا تأمرون سشهد چې تاسو امر کوي یعنی تشيرون الیه سم مشوره را کوي تاسو دی لرا قالوا نو ول دي وزیرانو ارجه معنا اخر رستکا يعني امهلهم مهلت ورکدی رواخاه ورود لرا هارون عليه السلام دی وارسلوا لغا في المدائن پخاریو کې حاشرین من جمع کیدون کی پلوسانا ولغا د پر یاتو کا چرا ولی تعالی بكل ساحر هر یو ساحر علیم په سحر کې په جادو کې دی زمانہ کې د ساحرانو چرچوا زکه الہ العالمین موسی عليه السلام تدا معجزه ورکا د عیسی علیه السلام زمانه کې د طبيبانو چرچوا نو عیسی علیه السلام تعالی هغه معجزه ورکا چې وړاندې وي خکولو نو طبيبان دي ناجزو وجا سحرته راتلو کړه ساحرانو جمع کړل فرعون دا ساحرانا قالوا نو ویل دی لرا دی ساحرانو فرعون لرا ویلا ان لنا يقينا من لنا لا اجرا خامخا ويبا اجر ان كنا كچريو مونغا نحنو مونغا الغالبين غلب كونك قال فرعون ورتوي نعم او وانكم يقينا تاسو چې من المقربين خامخا يبتا سود مقربيننا تنخاب دركم خو ماته ډیر قریب یا قالوا نويل دي ساحرانو يا موسى عليه السلام اما ان تلقي يا غرزوا امساخ بلا واما ان نكون يا بشو مونغا نحن الملقين هم غرزون کو دي پړو لرا قال نويل موسى عليه السلام القوا من بل القوا انتم بلکې غرزوي تاسو پړي خپل فلما پسهر کلا القو چې وغورځو لغې امساګانې او پړي خپله سحر یې وکړو اعین الناس په سترګو د خلقو کې پړي ورته ماران ښکارېدل واسترهبوهم ویرول دي هم د خلقو لره
تر دې چې دا پړي ورته ماران ښکارېدل. وجاءوا راتلو کړه دي بسحر په سحر باندې عظیم لوی. ووحینا وحی وکړه مونږ اله موسی موسی علیه السلام لره ان القي دا چې وغورځوه عصاک امسا خپله فالقاها پس وغورځول موسی علیه السلام د امسا خپلې لره فاذا هي پس ناڅاپه په د امسا چې وه فصارت حیة عظیم وګرځېده یو لوی اژدها داسې اژدها تلقفو چې په غړه تې تېر کلمه هغه څه یأفکونه چې دي د دروغو جوړ کړي وو. فوقع الحق منا ظهر الحق ظاهر شو حق پس ثابت او ښکاره شو حق و بطل او باطل شو ما هغه څه کانو چې ودو یعملونه کوم عمل کولو. فغلبوا مغلوبه شو فرعون او قوم ده هنالک منا عند ذلك په دغه ټیم کې وانقلبوا واپس راوګرځېدل صاغرین منا ذلیل او خواره. والقي السحرة وغرزول شو ساحران ساجدین په حال کون د دې کې چې و سجده کوونکي یو داسې بې اختیاره شو سجده باندې پریوتل اله العالمین لرا. قالو نو ویل دي ساحرانو آمنا مون ایمان راوړی دی برب العالمین پر رب العالمین باندې. دا رب العالمین څوک دی؟ رب موسی و هارون چې رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی. قال لهم ویل دي ساحران لرا چا فرعون واپس راتاو شو حين آمنو کله چې دی ایمان راوړو ورته فرعون وی آمنتم تاسو ایمان راوړو به په د موسی علیه السلام باندې قبل ان اذن لكم من قبل اذنی لكم مخکې د اجازت زمانه ان هذا یقین دا چې تاسو کوم کار وکړو لمکر منا خامخا یو فریب دی او چل دی مکرتمو چې چل مو جوړ کړی تاسو دی لرا فی المدینه په خاریه کې لتخرجوا د لپاره چې وباسئ تاسو من هذا دی خارینه یعنی مصر نه اهلها اهل د فسوف پزر دی چې تعلمون چې پوی بشئ تاسو کوم عمل بکوم تاسو باندې لو قطعنا خامخا پرې کوم بایدیکم لاسونه استاسو وارجلکم خپیس تاسو من خلاف طریقه باندې یعنی خلاص او چپ غسخپا وغیرہ لو صلیبنکم خامخا پدار کوم تاسو لرا اجمعین په غونډه باندې. قانون ویل دي ساحرانو چا چې ایمان راوړیو ان یقینا مون چې الى ربنا رب لرا منقلبون من راجعون رجوع کوونکي واسم الله تورزو بس یو ورځ مرګ دې کسه کې را سره وکا. وما تنقم منا ابن غني تزمونا یعنی وما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليهم لرس ګنا نشته چې تو عذاب راکې الا مگر دا خبر ده ان آمنا چې مونږ ایمان راوړې دې به آیات ربنا پایتونو در رب زمون باندې لما جاءت نکره چې راغلي دي مونږ لره ربنا بیا دعا کړه ربنا یا رب زمونږه افرغ راوړې علینا په مونږ باندې صبر یعنی صبر کې مداسې پټ کې لکه چې یو برنه چا باندې یو بوقو براو غرزه لون خوش شي مدسم په صبر کې را پټ کې وتوفنا وفات کې مونږه مسلمین مسلمانان. قال الملأ والمشران من قوم فرعون د قوم د فرعون ناتذروا یا پریدیت موسی علیہ السلام وقومه قوم د لیفسدو فی الارض د پاره چې فسادو کې پزمکه کې او حال د موسی علیہ السلام چې دی وای درکه پریک دی تعالی را والها کتکا او معبودان ستا الهان ستا. قال فرعون والفرعون سنقتل زرد چې قتلهم ابناهم زامن ددي ونستحيي جندي بپریدم نساهم لونی ددي وإنا يقينا منچيو فوقهم پاسد دي قاهرون من غالبون غالبيو یعنی قادر په غلبې سره. ها بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې دا څه چل امداد به کله کیږي. قال موسی علیہ السلام لقومه قوم فلرا استعینوا منا مدد غواړئ بالله من الله د الله نه یا باسماء الله په نومونو د الله واصبروا صبر کوئ ان الارض یقینا د ځمکه چې ده لله خاص الله لره ده یورثها میراث کې ورکوي د ځمکې لره په ځمکو منازیږي من یشاء چاره چې اراده وشي من عباده د بندگانو خپلونه والعاقبۃ نیک انجام چې للمتقین د پاره د متقینانو دی. قالو نو ویل دي موسی علیہ السلام ته وزینا تکلیف را کړی شوی مونږ ته من قبل ان تأتینا یعنی مخکې د راتلو ستانه د مدین نه ته خو یو وخت کې نه مونږ ډیر زورولي یو ومن بعد ما رست دا غنه جئتنا چې تراغلی مونږ ته. قال موسی علیہ السلام ورته وی عسى ربکم خایږي رب ستاسو یعنی قریب ده خبره ان یهلک دا چې هلاک کړي عدوکم دشمنان ستاسو ويستخلفکم او خلیفګان جوړ کی تاسو فی الارض پزمکه کې فینظر پس ګوري بری تعالی کیف تعملون چې څرنګه عمل کوي تاسو په دې ځمکه کې.